بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې مونږ د علم الکلام سبق شروع وسبه د علم الکلام تعریف د دې به وضاحت کو چې علم الکلام څه ته ویل کیږي. دیم د کلام معنی چې کوم دا هغه د خبرو یعنی د گفتگو دا د کلام معنا شوله. صحیح ده. دې ته لغوي معنا وایي. اردو کی بات گفتگو اور قول یہ علم الکلام کا معنی ہے لغت میں. اس پر اصطلاح کی سطح ویل کیږي نو په اصطلاحي معنی کې ډیر اختلافات دي چې آیا د علم الکلام اصطلاحي معنی څه ده. بعض اشیاء د سوي چې هغه په تعریف باندې اتفاق وي چې دا د لفظ تعریف او معنا ده، لیکن علم الکلام داسې دی چې د دې په دغه تعریف باندې اتفاق نشته او دې کې اختلاف دی. خدا کم اختلاف چې دی دا اصل کې د تعبیراتو اختلاف دی. د څه شي د تعبیراتو حقیقت کې دومره غټ اختلاف نشته، بلکې د هر یو چا هغه معنا او مقصد بیانولو انداز مختلف دی. نو دی کې د ټولو نه قدیم کم تعریف چې دی هغه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی چې هغه زمونږ امام دی په 150 هجری کې هغه تیر شوی دی. او دا تعریف قاضی کمال الدین احمد بن حسن بن سنان الدین البیازی الحنفی رحمه الله چې خلق ورته علامه بیازی رحمه الله چې دی تیر شوی دی په 1098 هجری کې دی یو کتاب لیکلی دا اشارات المرام من عبارات الامام پنوم باندې. او په دې کتاب کې د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دغه تعریف د علم الکلام دا نقل کړی دی. چا نقل کړی دی؟ علامه بیازی رحمه الله. صحیح ده. په کوم ځای کې نقل کړی دا؟ اشارات المرام. اشارات المرام من عبارات الامام دې کتاب کې دی ذکر کړی دا. نو څنګه وای الته دې ذکر کړی دا وای الفقه هو معرفة النفس ما يجوز لها من الاعتقادات والعمليات وما يجب عليها منهما. صحیح ده. مخکې به سوي وما يتعلق منهما بالاعتقاديات والفقه الأكبر وما يتعلق بالعمليات فهو الفقه. نو دا د علم الکلام اصطلاحي معنا شوله. اوس د دې معنا مطلب څه شي ده؟ تعریف یعنی فقه د انسان د هغه اعتقادات او عملی احکامات نه واقف کېدل دی. د څه شي نه اعتقادات او دویم څه شي دی عملی احکام نه واقف کېدل دی، خبرېدل دی چې دا دغه انسان د پاره جایز دی، دا باندې عقیده لرل جایز دی یا واجب دی. څه شي دی؟ جایز دی یا واجب دی. په دې کې بعض اعتقادات چې کوم د کنه اعتقادات وي او بعض عملی احکام وي. څه شي وي؟ احکامات وي. او دا کم چې اعتقادات وي د عقیده سره تعلق ساتي، د څه سره؟ او بل چې کوم دی هغه د احکامات سره تعلق ساتي. مخکې درس مې درته ویلو کنه چې احکامات او عقیده، او دا کم چې د عقیده سره تعلق ساتي دي ته څه ویل کېږي؟ الفقه الاکبر. کم چې د عقیده سره تعلق ساتي هغه ته ویل کېږي فقه الاکبر. او کم چې د اعتقادات نه هټ کر د عمل سره تعلق ساتي احکامات د عمل هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي فقه. نو اوس دغه تعریف نه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د چا تعریف نه دوه خبرې مونږ ته معلومیږي. یو فقه او دویم ته ویل کېږي څه شي؟ الفقه الاکبر چې هغې ته عقیده ویل کېږي. دا فقه دا فن دا څومره اهم دی تا خیال کړی وي؟ دا فقه دومره اهم دا دغه فقه په مقابله کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دغه عقیدې ته نوم ورکړي الفقه الاکبر. نو سوچ کوو چې د فقه په مقابله کې چې یو علم او د یو فن په باره کې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې الفقه الاکبر، نو دا به څنګه علم وي؟
دین دی تعریف نه دی امام ابو حنیفه رحمه الله دغه تعریف نه درته دا هم معلومه شوله چې بای الفقه الاکبر چې کوم د فقه په مقابله کې د عقیده دا ډیر اهم او ضروری ده چې کله هم یو انسان عملی احکامات کوي مثال په تور باندې مونږ کوي روزه نیسي زکات ورکوي حج کوي دې ټول د لپاره بنیادی څه شی ده عقیده بنیادی شی ده نو دغه شان د عقیده ته ویل کېږي الفقه الاکبر نو پوه شولې چې د انسان فقه څه ویل کېږي چې انسان واقف کېدل د هغه اعتقادات او د عملی احکاماتو نه دي ته ویل کېږي فقه بیا دې کې چې کوم تعلق د احکامات عملی سره وي هغه ته ویل کېږي فقه او کم چې عقیده سره ویل کېږي هغه ته ویل کېږي الفقه الاکبر ویل کېږي نو دا خو تعریف شوله دینه پس به مونږ دویم چې کوم د کننه کم اهم بحث زمونږ د درس ده هغه د علم الکلام د اسماء په باره کې دی د علم الکلام د نومونو په باره کې دی د علم الکلام د نومونو په باره کې دی ګلاس راکسوه د علم الکلام د څه شي په باره کې دی نومونو په باره کې دی ګوره اوس د علم الکلام یو څو نومونه دي نمبر 1 الفقه الاکبر نمبر 2 علم الکلام څه شي علم الکلام نمبر 3 چې کوم د کنه اصول الدین ورته ویل کېږي څه شي اصول الدین او نمبر 4 چې کوم د علم العقاید ورته ویل کېږي او نمبر 5 علم التوحید والصفات نمبر 6 علم التوحید او نمبر 7 علم النظر والاستدلال څه شي علم النظر والاستدلال دا څه شي د تاسو په مخ کې د عقیده په باره کې دومره به اوریدلې و چې بای ستا عقیده څه ده دا کتاب په کم یو فن کې لیکل شو صرف عقیده به تاسو اوریدلې و اوس که یو لفظ راغلی وي د علم الکلام دا نوم تاسو پیژندلې و چې عقیده او علم الکلام دا دوه یو شی وي دریم که چرته لفظ راشي لفظ د اصول الدین د څه شي دینه به څه مراد وي عقیده که چرته راشي علم العقیده علم الکلام اصول الدین دا دریوانه به څه مراد وي بیا که بل چرته راشي علم التوحید والصفات علم التوحید والصفات عقیده مراد بوي که چرته راشي صرف علم التوحید عقیده مراد که چرته راشي علم النظر والاستدلال څه به مراد وي عقیده به مراد وي زده مو کړله چې یو ته ویل کېږي څه شي الفقه الاکبر دویم ته ویل کېږي څه شي دویم نوم د علم الکلام ته څه ویل کېږي اصول الدین او علم الکلام هم ورته ویل کېږي اوس دا علم الکلام ته دغه الفقه الاکبر دا نوم چا ورکړی دا دا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله چې تعریف کې تیر شوله چې دغه علم الکلام ته الفقه الاکبر نوم چا ورکړی دا نمبر 2 نوم چې کوم د علم الکلام نو دا علم الکلام چې کوم د کنه دا علم الکلام د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په دور کې هم دغه علم د پاره د علم الکلام دغه لفظ دا هم استعمالي دله لکه څنګه د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام شافعی رحمه الله د دې ټول امام جعفر صادق رحمه الله د دې ټول په تحریراتو کې د کلام او د متکلمینو دغه ذکر دا به مندل کېدله مطلب د دې په تحریراتو کې به الکلام او متکلمین دا لفظ براتل څه شي الکلام او متکلمین دا لفظ دی به دا استعمالوله نو بیا هغه دور کې د دې د وجنه د علم نوم وګرځدل څه شي علم الکلام علم الکلام ولې علم العقاید ته علم الکلام ولې ویل کېږي ځکه د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام شافعي صاحب رحمه الله امام جعفر صادق رحمه الله په دغه تحریراتو کې هغه په زمانه کې د دې په تحریراتو کې متکلمین او د کلام دغه لفظ مندل شوی دا نو بیا هغه معاشره کې دا څه شي دا څه شو دا عام شو څه شو لکنه دا خو عام شو خو اوس دا راته وایي چې